الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زبتا استنند یو خسته او د مزین ډکه عبرتناکه واقعه بیان کما حافظ ابن حجر رحمهم الله تعالی په منبهات کې لیکلي دي یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې زما په دنیا کې درې څیزونه خوښ دي دا زما خوښه شو نو زه یې ډېرونو ته هم بیانوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زما په دنیا کې درې څیزونه خوښ دي یو خوشبویي او دویم څیز رونو ښځې مطلب خپلې بیبیانې او دریم زما د سترګو یخوالی په منځه کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څو صحابه کرام ناستو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې تاسو رښتیا ویل صاحب زما هم درې څیزونه خوښ دي ستاسو مخ مبارک ته کتل او دویم خپل مال په تاسو باندې خرج کول او دریم څیز چې کوم زما خوښ دی دا چې زما لور ستاسو په نکاح کې ناسته ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې رښتیا دي زما هم درې څیزونه خوښ دي یو امر بالمعروف د ښو کارونو حکم کول دا مې ډېر زیات خوښ دی او دویم نهی عن المنکر د بدو کارونو نه منع کول دا مې ډېر زیات خوښ دي او دریم څیز زړه جامه مې ډېره زیاته خوښه ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل چې تاسو رښتیا ویل زما هم درې څیزونه خوښ دي لومبی دا دی وږي مړول چې کوم وږی وي هغه مړول دویم بربنډو ته جامې اغوستل او دریم کوم څیز چې مې خوښ دی د قرآن شریف تلاوت کول حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد وکړ چې تاسو هم رښتیا ووایئ صاحب زما هم درې څیزونه خوښ دي زما هم درې څیزونه خوښ دي د میلمنو خدمت کول او دویم ګرمۍ کې روژه نیول او دریم په دشمن باندې توره چلول دا مې ډېر زیات خوښ دي دې کې جبریل علیه السلام تشریف راوړو او عرض یې وکړو چې زه الله جل شانه راولېږلم او وی فرمایل کو چرته زه جبرئیل تاسو دنیا والا کې وې نو اوخایم زما به څه خوښو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې اوخایې جي عرض یې وکړو چې زما هم درې څیزونه خوښ دي ورک شوو ته لاره ښودل چې د چا نه لاره ورک شوي وي هغه ته لاره ښودل او دویم غریب عبادت کوونکي سره محبت ساتل او دریم بال بچدار غریبانانو سره امداد کول دا مې ډېر زیات خوښ دي الله جل شانه ته د بنده درې څیزونه خوښ دي الله رب ذوالجلال ته د خپلو بندګانو درې څیزونه ډېر زیات خوښ دي د الله تعالی په لاره کې د طاقت مطابق خرج کول چې مال ورسره وي او کو جان وي که د بدن سره امداد کوي او کو د مال سره یې کوي او په ګناه باندې خپیمانتیا اختیارول خپیمانه کېدل او د خپیمانې په وخت کې ورته جړل چې خدای دا ګناه رانه شوې ده رب کریمه ما ته معافي وکړي الله رب ذوالجلال دا معاف کوي او دی ډېر زیات خوښ دی چې انسان خپله خپیمانتیا مخې ته کړي او دریم کوم څیز چې دی د بندګانو خوښ الله رب ذوالجلال ته په لوږه باندې صبر کول په لوږه باندې صبر